یو داسې انسان کوم چې د کعبې ورانولو اراده وکړه، ابرهه د یمن بادشاه، کوم چې په سنان کې یو خوبصورته او یو غټ چرچ جوړ کړی چې د هغه چرچ نوم القیس. هغه سوچ وکړو چې خلک به کعبه پرېږدي او دلته به د طواف دپاره راشي، لیکن هېڅوک هم رانل. نو بادشاه په غوسه شو او د 60,000 پوځیانو او د 10 غټو هاتیانو سره په مکه باندې حمله وکړه. یو ډیر زیات غټ او طاقتور هاتي چې د هغه نوم محمود، چې په لاره کې د خلکو ډیر زیات اوښان او مالونه تباه کړل. د مکې سردار عبدالمطلب چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نیکه و، هغه د ابرهه سره میلاو شو او ورته وویل چې اوښان زما دي ماته واپس کا، او د کعبې مالک الله دی هغه پخپله د دې حفاظت کوي. سبا چې کله ابرهه د حملې حکم وکړو، نو محمود نومې هاتي مخکې شو او مخکې کېناستو. خلکو په کوړو وهلو، اور یې ورته بر کړو، لیکن بیا هم د کعبې په طرف باندې نه تلو. کله چې د یمن طرف ته مخه کړه، د یمن طرف ته یې منډې ووالي. په دې کې اسمان تور شو او په زرګونو ابابیل چې کوم دي هغه رالل. د هر یو ابابیل په خوله کې یو کاڼی او په پنجو کې دوه کاڼي ورسره و، او په هر یو کاڼي باندې د ابابیل یو پوځي چې کوم دی هغه هلاک شو.